زمونږ په دې صوبه کې او په دې ملک کې روان دي نو هغه څه د چا نه پټه نه ده چې 14 کاله 12 کاله وشو چې کوم حکومت په موږ باندې مسلط شوی دی نو د هغې نه هر سړی ناامیده دی. که تاسو په ترقیاتي دغه کې وګورئ ناکامه دي او که په هر لحاظ باندې تاسو وګورئ نو هغه ناکامه دي او نور هم بېعزته کوي ورځ ته ورځ هغوی موږ نور هم خرابوي او څه پیدا موږ ته نه میلاویږي عوامو ته څه سهولت نشته دی. په لنډه وګورئ نه بجلي شته نه ګیس شته نه بل هسپتال کې موږ ته څه سهولت شته نه به د سړکونو شته نه د بل څه ترقیاتي کار شته. بس صرف یو ناره ده چې د هغوی په دې کې مطلب دی چې 804 دی رها شي بل څه مطلب د هغوی نشته. د هغوی زما او ستا او د زموږ د ماشومانو او زموږ د سپینګیرو د مستقبل لپاره سوچ نه کوي. د هغې دپاره چې کوم سوچ کوي زموږ صرف ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب چې هغه کارونه د چا نه پټ دي نه دغه دي چې هغه څومره کارونه زموږ په دې صوبه کې زموږ ځان له صوبه کې نه په اسلام آباد کې چې کوم کارونه کړي نو هغه هم چې تاسو وګورئ چې دوی له 14 کاله نور حکومت ورنه کړي نو انشاءالله چې هغوی به یې ونه کړي. کوم چې زموږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب او صوبائی چیرمین سکندر حیات خان شیرپاو صاحب کړي دي نو ملګرو لږ شانې همت به کول غواړي. ګینې تاسو وګورئ الحمدلله زموږ په ټول ځایونو کې شمولیتي پروګرامونه روان دي. دا زموږ انشاءالله چې د کامیابۍ یو نښه ده چې د هغوی د حکومت سره هغوی تاسو ما ته وخیستئ چې د هغوی یو شمولیت په تاسو په دې 6 میاشتو کې لیدلی دی او الحمدلله زموږ چې کوم شمولیتي پروګرامونه روان دي نو د دې نه تاسو اندازه وکړئ چې انشاءالله چې راروان دور د قومي وطن پارټۍ دی او موږ به ټول دا ځان له دا نه چې زموږ د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب کار دی یا صوبائی چیرمین سکندر حیات خان شیرپاو صاحب کار دی دا زموږ د شریکي کار دی. دا زموږ د ټولو د هغوی مثلا دا زموږ د خپل ځان دپاره دا منډه او دا شپه ورځ یې یو کړې ده چې زموږ مشران هلته په اسمبلۍ کې ناست دي. که تاسو سوچ وکړئ دلته موږ چې کومې مینې لیږلی دی چې هغه په اسمبلۍ کې خبره وکړي او زموږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب خبره وکړي نو هغې کې د ځمکې او د اسمان فرق وي. نو ما تاسو ته دا خواست دی چې ټول راپاڅئ. دا ځان له د یو کس کار نه دی نه دا د صدر کار دی نه د سیکرټري کار دی نه د سکندر خان کار دی دا زموږ د شریکي کار دی. موږ یې ټول په ځان داسې فرض وګڼو چې هر یو سړی ووایي چې دا زما پارټي ده او دا زه سکندر خان یم او زه آفتاب خان هم یم چې موږ په شریکه باندې ټول دا کار د خلکو ته دا دعوت ورکو چې راځئ د دغې نه څه نه جوړېږي صرف د تبدیلۍ په نوم باندې موږ دا 14 کاله دوکه شو او هغوی له موټونه ورکړه موږ ته څه یو طریقیاتي کار هم موږ ته نه راځي. نو زه درته دا سوال کوم دا کوم ملګري چې موږ سره شامل شو یقین وکړه چې زه بله ورځ دومره خوشحاله دومره ښایسته پاک مشران چې موږ سره داسې کسان چې موږ سره په پارټۍ کې نو الحمدلله چې موږ به یو ټیم کې هم د ناکامه کېږو. زه د ځوانانو ته یم چې هغه مشران دي هغوی ته خو د حیات محمد خان شیرپاو او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو د هر یو شي پته ده خو تاسو ته د مشر پته نشته دی چې هغه کم کارونه کړي. راروان د خپل مستقبل دپاره سوچ وکړئ چې موږ خپل ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب کامیاب کو صوبائی چیرمین سکندر حیات خان شیرپاو صاحب کامیاب کو نو انشاءالله چې دا ځوانانو ته نوکري هر قسمه سهولت به دې ته میلاویږي. نو دا ملګرو ټول به راپاڅو په شریکه باندې هوار یو کور له به جرګه ورځو کوم چې دا زاړه ملګري زموږ او ناست دي دا به راپاڅو چې راپاڅئ دا خو زموږ کار دی دا به په شریکه باندې کوو. نو د دې دپاره زه درته سوال هم کوم منت هم کوم چې ټول راپاڅئ او دا خپل مشران کامیاب کو چې زموږ هلته یو اواز زموږ یو مسله حل کیږي. ستاسو ډیره مهرباني خوشحاله و آباد.